علیګراما کانجو کابل بیا کوزه باندې بره باندې مټه او د هغې نه بعد چې موږ د ټاله پورې د ګوالیرۍ او د بیها پورې بیا د شور پورې د ټاله پورې او د قلاګي پورې هغې پر موږ د خپل د ګیس دا سکیمونه هم رسو. د دې سره سره واړه واړه چې کوم کارونه دي چې ټیوبیلې پکې راځي د اوبو سکیمونه پکې راځي خلکو ته اوبه ورکول دي د هغې سره سره لارې کوڅې جوړول دي د هغې سره سره ایریګیشن دي فلډ پروټیکشن وال دي. نو په NA4 باندې 1 ارب 20 کروڑ روپۍ په یو مد کې چې کم دي 1 ارب 20 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ په ټول مدونو کې هغه هم کېښودل شوي او د هغې ټنډرې مسلسل روانې دي او د هغې مونږ آغاز کوو. مونږ له دې سره سره 94 کیلومتر لینک روډونه چې کم دي په خپل NA4 کې منظور کړي دي د اوسه پورې هغه زودامت کې دي او اوس تقریبا مونږ د 50 کیلومتره پورې 14 روډونه آلریډي PK7 کې ټنډر شو داسې 40 کیلومتر په PK8 کې ټنډر شو داسې 40-50 کیلومتر په PK9 کې ټنډر شو نو هغه ورسره هم روان دي. نو انشاءالله چې د تاریخ د ټول نه زیات کارونه دلته راځي او د صحت انصاف کارت چې کوم دی د هغې فروغ موږ مزید زیاتو او په شناختي کارت باندې زموږ کوشش دا دی چې حکومت په شپږ میاشتو کې یو پالیسي داسې راوړي د چا سره هم شناختي کارت دی پاکستانی دی صحت انصاف کارت شناختي کارت کنسیډر کړی شي او 7,20,000 روپو پورې هر پاکستانی علاج وکړي. د پاکستان چې څونه ادارې دي PIA پاکستان سټیل میل پاکستان پوسټ پاکستان ریلوے د بجلی محکمې د ګیس محکمې ټولې انتهایی په خساره کې دي. د بجلی په مد کې پتا باندې 1250 ارب روپۍ ګردشي قرضه قرضدار ولاړ دی ستا په کور په دروازه کې تا ته وایي را پیسې راکړه که نه آلریډي موټروې ګاڼه PTV ګاڼه ریډیو پاکستان ګاڼه ایرپورټ ګاڼه نو چې آلریډي قرضه اخیستې ده او که راقست دې ول نه ورکولی د سودو نو مور کې دله خرڅوه آلریډي ګروي شوی و. په اولني کال کې عمران خان د دوی چې کومه قرضه اخیستې وه د هغې باندې چې کوم سود و 11 ارب ډالر عمران خان هغه واپس کړل. نن صورتحال سره مشکل وخت و په قوم باندې مشکل وخت راغی ظاهره خبره ده چې چا خو به د دې قیمت ورکوو د سزا نه خو سټارټ واخیستی شو. عمران خان په خپله باندې خپله سادګي شروع کړه بیروني ملک دوره باندې د دوی یو دوره باندې 13,70,000 ډالر لګېدلې د عمران خان په دوره باندې 52,000 ډالر ولګېدل. تاسو کتل 13,70,000 ته ګوره 52,000 ته ګوره کمرشل فلایټ ته ګوره خصوصي جاز ته ګوره یوازې تو ته ګوره پورې ټبر ته ګوره دا فرق شو. هغه چې وکړو نن معیشت سره پرون د اکتوبر د میاشتې رپورټ چې کوم راغی د سټاک ایکسچینج د پاکستان ټول نه زیات تیز په دې هفته کې په نومبر کې ټول نه زیات تیزي پکې راغله. نمبر 2 ستا ایکسپورټ زیات شو ستا امپورټ کم شو. ایکسپورټ دا ستا ټریډ ډیفیسټ ډېر زیات و ستا کرنټ اکاونټ ډیفیسټ ډېر زیات و هغې دله برابر کړل. د هغې سره سره ستا انویسټمنټ راغی په دې میاشت کې ټول نه زیات انویسټمنټ راغی چې انویسټمنټ راغی مطلب دا چې کارخانه به لګي کارخانه لګېدل مطلب دا چې روزګار به میلاویږي روزګار مطلب دا چې ستا چې کوم 40 انډسټریانې دي مطلب ستا سریه شوه ستا سیمټ شو دا ټول چې کوم دي دا به هم په هغې انډسټرۍ کې هغه کارخانې به هم چلېږي د دې سره به روزګار مواقع میلاویږي. نا مشکل وخت لاړو او د هغې نه وخت انشاءالله چې راتلونکی وخت چې کوم دی هغه د امید وخت دی د پاکستان د معیشت له یو سمت ورکړی شو اوس دا سمت نه کم نقصان چې دوی کړ هغه راچوتولو وخت دی چې نن په عمران خان په حکومت کې د افغانستان سره زموږ 24 غنټې ټریډ شروع شو. دا ټریډ کې څونه اضافه راغلي ده د هغې ټول انډیکیټر ستاسو مخې ته دي د هغې ټوله ایګزیکټ فګر ستاسو مخې ته دي. مخکې به دا 6 غنټې 9 غنټې د افغانستان سره ټریډ کېدو افغانستان زموږ ګاونډي ملک دی هلته زموږ پښتانه هم آباد دي هلته زموږ ټول مسلمانان دي د هغو سره موږ ټریډ شروع کړو او هغه بارډر چې صرف 6 غنټې 8 غنټو لپاره کولاو عمران خان په خپل هغې افتتاح کړي ده او 24 غنټې د افغانستان سره ټریډ نن کولاو دی هغه شروع شوی دی. د هغې سره سره زما سره چې کوم راځي مونږ اوس افغانستان ته یو ایکسپریس وی موټر وی هم شروع کړې ده په هغې باندې هم کار روان دی په هغې باندې هم ډېر تیز مطلب دا دی چې موږ سره ټریډ نور زیاتول غواړو مطلب دا چې تګ راتګ ورسره نور زیاتول غواړو. نو دغه پالیسي ده فورن پالیسي باندې نور ټول نه غټ کامیابي دا ده چې 54 سال بعد په UN سیکورټي کونسل کې په کشمیر باندې بحث وشو دا رکه فورن پالیسي کامیابي ده. فورن پالیسي کامیابي دا ده چې مخکې به ټرمپ ته او امریکا ته کله پاکستان وزیر اعظم ناسو نو همیشه به ورته غوسه وکړه راوبیلېږو پرچه به ورکړه ډو مور. نن او ټرمپ پاکستان ته وایي چې زموږ په افغانستان کې مدد وکړه ډو مور تقاضا نشته. نن د امریکې او د ایران چې کوم تلخ تعلقات دي په هغې کې نن پاکستان کردار ادا کوي. پاکستان په امریکا کې په وایټ هاوس کې ناستي وزیر اعظم هغه ورته وایي چې نه جنګ د مسلې حل نه دی دا پاکستان نه و. نن د سعودي عرب او د ایران چې کوم تعلقات دي په هغې کې چې کومه کشیدګي وه مسلمان ملکونو دواړه د هغې لپاره چا د امن خبر نه کوله مذاکرات خبر نه کوله. نن عمران خان په قیادت کې د هغو سره د امن او د مذاکراتو او هغه سلسله شروع کېږي. ترکیې سره تاسو کوم وکتل کوم معامله په موجوده نږدې ورځو کې وشو په هغې سره د اردوګان بلکې د دې فورن پالیسي ټول غټه کامیابي ده. زه یو بل مثال در کوم چې پاکستان ته 1.2 بلین ډالر په کار کې سکینډل کې او په کار کې ایشو چې کوم وه ډسپیوټ چې کوم روان و پاکستان د جرمانه شوی وه 1.2 بلین ډالر مطلب دا پاکستان په کار کې جرمانه ورکوله. عمران خان په کوشش سره او د اردوګان سره په رابطې نه بعد 1.2 بلین ډالر پاکستان ته معاف شو.